صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو من ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې تهمت عظیمه ګناه ده. مسلمان له پکار دی چې د عظیمه ګناه نه ځان وساتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کہ ہر کله یو مسلمان بنده په بل مسلمان باندې تهمت لګي، نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا تهمت لګون کې انسان پرز د قیامت په الله دی جهنم ته ورولي، او بیا به الله پرز د قیامت باندې جهنم کې دته وایي چې یا دا تهمت رښتیا کا او دا وربش یو دو دانی بول ورګي چې دی له غوټه ورګه نو وربش غوټه کیږي نه او تهمت رښتیا کیږي نه، نو دی به جهنم کې پروت دی. یو انسان دی کلمه ویلا دی مسلمان شو، نه چې مسلمان دی او د ګناهونو وکړ د ګناهونو موافق بدل سزا ورکړي شي بیا به جنت ته ځي. شرح موطا امام مالک کې او موت کی تیاری صفحه نمبر 52 باندې یو ناشنا عجیبه اونته واقع راغسره په مدینه منوره کې یو زنانه وفات شوه، بلی زنانه ولا غسل ورکو، نو دی غسل ورکون کې زنانه چې هر کله د مړی ته پتون پورې لاس راورسېدو دغه دوران کې دی غاسل خځې وي الله دې دا زنانه وبغي د دې پلاني سړي سره غلط تعلقاتو د الله د طرف نه نیول رالو د دغه زنانه لاس د مړي د پتون پورې دا اونخته چې لاس د مړي د پتون پورې دا اونخته، نو دغه دوران کې چې کم دی د مړي ورثه مرالو چې ای بیبي زر ولا غسل ورکوا د دې زنانه یعنی جنازه کولم دی او بیا دفن کولم دی، نو شپه تېره شوله او بیا په سبا ورځ مکمل ټوله تېره شوله، نو مشکلات جوړ شو. نو د دې مړي ورثه لاړو علماو نه تپوس وکړو، یو مولانا ته وویل چې د دې مسلې جواب سره یو زنانه بلې زنانه له غسل ورکو د هغې لاس د مړي د پتون پورې نښتلی، نو هغه ورته وایي د دې جواب اسان دی، چاړه راواله او د دې حاصلې ښځې لاس کټ کا نو لاس مې په خپله باندې ازاد شي. بل مولانا صاحب نه تپوس وکړو چې بله زنانه لګېدلې ده او د مړي د پتون پورې لاس انښتی دی، د دې مسلې جواب سره هغه وایي د دې زنانه چې کومه وفات شوې ده نو د هغې د پتون نه غوښه ګډ کړې نو په خپله باندې بدل کړي، نو هغه وایي چې موږ خپل مړي خرابولی نه شو، نو دا مسله چا نه شو حل کولی. هغوی سوچ وکړو چې موږ به امام مالک رحمت الله علیه مدینې منورې ته لاړ شو. امام مالک رحمت الله علیه له رالو چې جی یو مسله راپېښه شوې ده 3 شپې او 3 ورځې وشولې چې دا مړی داسې پروت دی، بوی شروع کړی دی. نو امام مالک رحمت الله علیه ته وایي یو زنانه بلې زنانه له غسل ورکو نو دا یې حاصلې ښځې لاس ته مړي د پتون پورې نښتلی د دې جواب سره امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي ما تاسو هلته بودی. امام مالک صاحب چې راغی نو د دغې حاصلې ښځې او د امام مالک صاحب په منځ کې یو پرده ولګوله، ځکه د غیر محرمې نه دا پرده ده. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ای بیبي هر کله چې تا دې زنانه له غسل ورکو تاسو ویلي نو هغه حاصله ښځه وایي چې هر کله ما دې له غسل ورکو د دې د پتون پورې د ما د الله سره راغی ما دغه دوران کې وي چې الله دې دا وبخي فلاني سړي سره غلط تعلقاتو. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا تا لیدلي وه داسې په غلط کار باندې، هغه وایي دا یو ورځ د یو کور سره را روانه وه هلته ودرېدله ما وایي چې دا چاته ولاړه ده، نو ګوره دی په تهمت ولګو. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي تا سره څلور ګواهان شته؟ وینا. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دې زنانه ستا په مخامخ باندې اقرار د ګناه کړی؟ وینا. امام مالک رحمت الله علیه ذهن ډایرکټ قرآن کریم مبارک ته لړو. قرآن کریم مبارک کې پروردګار عالم فرمایي چې هر کله یو مسلمان بندري او هر کله کو زنانه ده او یا په زنانه باندې یا په سړي باندې تهمت لګو، قرآن کریم مبارک کې الله فرمایي چې اتیا کوړي بدیل ورکولېږي. امام مالک رحمت الله علیه دغه ټیم کې قاضي القضات په حیثیت باندې امام مالک رحمت الله علیه حد جاری کو 15 او یا کوړي ول ورکړي د زنانه لا خو از لاس آزاد نشو. یو کم اتیا نمبر کوړه چې اتیا کوړي ول ورکړلې د دغه زنانه لاس ته مړي د پتون نه خلاص شو. نو ګوره پروردګار عالم مونږ تاسو ته په دنیا کې دا ښیي ګورئ چې د دې نه تاسو عبرت والئ، ځکه مونږ تمام مسلمانان زمونږ د معاشرې خلک غیبت او تهمت او زینا دا د سره اړو ګناه نه ګڼو، حالانکه دا یو لویه عظیمه ګناه ده. پروردګار عالم د موږ تمام مسلمانان د تهمت نه او د غیبت نه وساتي.